بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان نه چې زمون کومرونه حج د فارتلی دي نو چونکه پاکستان والا چې حج کوي د حج تمتع کوي او هلته حاجی صاحب باندې د شکر په تور باندې یو حصہ د قربانای کول یا یو ګډه یا یو پیسکوره یا یو بیزا هغه د حرم د حدودو کې دن ذبح کول هغه لازم دي. ها دا د غټ اختر قربانای چې کومه ده دا قربانی جدا ده. هغه سړی وطن کې هر کال چې کومه کوي دواړه جدا جدا دي. د اختر والا قربانای حج والا قربانای سره هیڅ تعلق نشته. حاجی صاحب د فار اختر والا قربانی واجبېدو او نه واجبېدو هغه د پاره یو ضابطه ده. هغه ضابطه ده د کچاري حاجی صاحب د شرعي مسافر دی بیا په د باندې قربانی واجب نه ده. لیکن حاجی صاحب په خپل خوشاله سره د سفر کې مسافرون د قربانی کوي نو ثواب ملاويږي، لازم په د باندې نه ده. کچرته حاجی صاحب مقیمو او ورسره د حج د اخراجاتو د اغینه علاوه د نصاب برابر پیسې موجود وي نو بیا په د باندې اختر والا قربانی هغه هم واجب ده. بیا د حاجی صاحب خوخه ده کدا وطن کې خپل کلی کې کوي، پاکستان کې کوي او چای التحرم کې کوي، د شکر والا سره یو بل ګډ اغالی او قربانی کوي انو هغه د خوخه ده. په پاکستان کې چاته دغه قربانی کوي نو هغه وخت کې وظیفه کوي چې سعودي کې هم په هغه رز باندې ګور اختر وي. اصل دا شو چې اتم ذل حجه د مینا د تلو نمخ کې کده دی اجي سے مکه مکرمه کې 15 لسرزه هغه مکمل شوی نو دا حاجی صاحب د اختر پرزو کې بیا الت مقیم شمار وي. صاحب استطاعت کې دو په صورت کې په د باندې د دم شکر نه علاوه د اختر قربانی هغه واجب ده. لیکن قدمینا د روانې دو نمخ کې مکه مکرمه کې د 15 ورځې 15 لسرځې هغه نه پوره شوی نو بیا د اقامت نیت لره به اعتبار ني، لہذا د حاجی سے بیا الت کې مقیم نه دی، لہذا د حاجی سے باندې د شکر نه علاوه بیا د اختر قربانی نشته. ګوره جی د مړي د طرف نه چې کومه قربانی کیږي یو خدا دې کدي مړي چرته وصیت کړي چې زما د طرف نه زما په مال کې قربانی کوي نو که چرته داغه د طرف نه قربانی کوي هغه وصیت هم کړي دی خو معلوم داغه مړي دی نو دا ټول هغه دا به صدقه کوي معنی ټول به خیراتی ور کوي دي کې بزان لنه استعمالي. کاغه وصیت نه دی کړي یا وصیت کړي دی او د الته کې د مړي مال نشته، مړي مال د دې سړی دی کم چې قربانی کوي یا دا غزیه دی یا روړ دی ارسوک چې دی نو بیا دا قربانی د ژوندۍ قربانی ده، ثواب به غمړي توبخي باقی وخه چې کما ده هغه ځان لوم بیا پر خوده شي او خیراتی ورکول شي، ټوله طریقې پکې جایز دي. یو سړی جی ساروی واغستو یا غوای غستی دا یا بیزا غستی دا قربانای د فارغ غبلار بوخته نو او په د باندې قربانی واجب ده نو دې دا بدلول شي دا د پریګ دی او دا غي په ځای باندې دی بل واخلي او هغه د قربانی کی